زما هارون نوم دی او دلته په مردان کې کنزیومر رائټس پروټیکشن افیسر مردان کار کوم. دلته موږ بیسیکلی په کنزیومر رائټس پروټیکشن باندې کار کوو چې دې ته په اردو کې حقوق تحفظ صارفین ویل کېږي. دا صارفینو چې کوم حقوق دي، صارفین اول به زه تاسو ته تعارف وکړم چې صارفین یا کنزیومر څه ته ویل کېږي. نو هر هغه کس، هر هغه سړی چې هغه څه پروډکټس، څه ګوډز یا سروسز اخلي او هغې لپاره هغه پیمنټ کوي، نو هغه ته کنزیومر یا صارف ویل کېږي. لکه مثال په طور باندې یو سړی په بازار کې سود سودا اخلي، یو سړی لاړو ځان له کور له فرج اخلي، یو سړی چې کوم دی هغه ګاډۍ اخلي، یو سړی فرنیچر اخلي، یا دې نه علاوه موږ سره په سروسز کې راځي. لکه مثال په طور تاسو له زه بل مثال درکړم، نن سبا د بهر ملکونو ته سټوډنټان ډېر زیات ځي، نو د کنسلټنټ سروسز اخلي. نو سروسز دپاره هغه ته پیمنټ کوي، نو دا د سروس اخلي، دی دلته صارف شو. نو په ټوله دنیا کې چونکې دنیا خو مهذبه ده او ډېره مخکې ده، نو د صارفینو د حقوقو ډېر خیال ساتلی شي. نو په دغه توګه پاکستان کې چې کوم دی په 1997 کې د صارفینو د حقوق د تحفظ دپاره یو قانون جوړ کړی شو چې هغې ته حقوقي تحفظ صارفین ایکټ 1997 نوم ورکړو. بیا وخت تېرېدو او په 2017 کې حکومت په دې ایکټ کې یو ترمیم وکړو او دی نور په ښه انداز کې او د جدید تقاضو مطابق دی کې څه شیزونه کم او زیات کړل. نو صارفینو ته چې چېرته هم څه مسله وي، نو هغوی بیا د دې ایکټ په تحت باندې چې کوم دی حکومت یو اداره جوړه کړې ده چې هغې ته ویل کېږي حقوقي تحفظ صارفین محکمه. نو په هره ضلع کې چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې په هره ضلع کې د دې لپاره یو افیس جوړ دی. په هغه افیس کې چې کوم دی حکومت کسان کینولي دي، هغوی له تنخواه ورکوي او د حکومت د صارفینو چې څومره مسلې دي، نو په هغې حوالې سره چې کوم دی دوی دغه افیس ته رجوع کولی شي. نو زه تاسو ته یو بنیادي او څو بیا په دې کې چې د نکات هم په دې کې موږ سره مختلف سیکشنې دي. بیا صارفینو سره چې کوم متعلق سیکشنې دي، کې سیکشن 5 دی، سیکشن 6 دی، سیکشن 7 دی. 7 کې بیا موږ سره A B C مختلف سب سیکشنز دي. دې کې یو خبره دا ده چې یار یو صارف یو څیز اخلي، نو دی دا حق لري چې کوم دکاندار یا کاروبار سړی دی دله سروس ورکوي یا ولا څه ګوډز ورکوي چې هغه دله رسید ورکړي، هغه د خصوصیات وایي چې یاره دا کوم څیز ما تاله درکو، په دې کې دا خوبی دي، د دې دا کوالټیز دي، په دې کې دا د دې اهم پوینټس دي په دې کې. نو چې په دغه ټایم دی د نه څه پټ نه کړي چې لکه مثال په طور سبا دې کې بیا څه مسله وي، نو دا د حق تلفي وکړله. صارفینو له هم پکار دي چې کله یو شی اخلي، نو چې هغه د دکاندار نه پوره د دې چې کوم دی رسید واخلي. په رسید باندې به تاریخ لیکلی وي، په رسید باندې به قیمت لیکلی وي، په رسید باندې به چې کوم دی دا لیکلي چې یاره دا څیز د کم کوالټي دی او د دې څه وارنټي ګارنټي شته دی یا نشته دی. نو چې دا شرایط ولیکي، نو که سبا دی کې دته څه مسله راشي، نو دی بیا موږ ته رجوع کولی شي او په دغه بنیاد باندې بیا موږ د ده چې کوم حقوق سلب شوي دي، دته څه نقصان رسېدلی د هغې ازاله کولی شو. دویمه خبره دا ده چې یاره کاروباري خلکو لپاره دا هم یو لازم چیز دی چې دی به د دې پروډکټ خصوصیات په پروډکټ باندې لیکي، د هغې کوالټیز، دا د څه نه جوړ دی، دا کله جوړ دی، دا کله ایکسپایر کېږي، په دې کې کوم شیزونه شامل دي، د دې نفع نقصان چې کوم دی هغه به کې پوره لیکي. بله خبره دا ده چې دی به په دې پروډکټ باندې خپل قیمت هم لګي. که دا پروډکټ چې کوم دی دی باندې قیمت دا ټینجبل چیز وي، مطلب داسې یو څیز وي چې هغه لیدل کتل کېږي، نو پای باندې به لیکي چې د دې دا قیمت دی. که سروس وي، مطلب هغه د لیدلو کتلو شی نه وي، دی به یو بورډ یا یو چارټ به ولیکي چې مثال په طور د دې خدمت دا دومره فیس دی، موږ دا دومره چارج کوو. نو مثال په طور یو کنزیومر یو صارف راشي، نو هغه ته به اول نه پته وي، هغه به خپل استطاعت ته هم ګوري، دغه بیل ته هم ګوري. نو که هغه واره راځي به والي، بیا مسله اکثر دا راشي چې یاره یو څیز سړی والي، بیا وروستو قیمت ورته پته نه وي، بیا مسله شي یاره دومره ورکوم دومره نه ورکوم، نو دغه مسلې دي. دې نه علاوه بله دا ده چې موږ سره یو سیکشن 7 دی، انفیر ټریډ پریکټس، چې کله هم د صارفینو سره په یو څیز کې دوکه وشوله، دله غلط څیز میلو شو، دله ګارنټي ورکړی شو، بیا نه کلیم کېږي. مثال په طور د ګاډۍ واغېستو، د کمپنۍ نه یې کې څه مسله راله، د فرنیچر واغېستو خراب شو، یا مثال په طور دی ویلي چې یاره فرنیچر به موږ د ښه لرګي جوړو، ده ته خراب کوالټي ورکړي. یا مثال په طور د سروسز واغېستل، په هغه سروسز کې څه کمی رالو. یا مثال په طور خاص کر زنانو سره ریلیټډ د بیوټیشن، بیوټي پارلر، سالونز دي، یا برایډل چې کوم ویرینګز دي، پای کې اکثر دې سره دوکه وشي.
یا ټایم باوند چې کوم دی لا یو ټایم ورکړي چې موږ مثال په طور په 30 تاریخ تاسو ته د کپړې تیارو د واده کپړې وي یا داسې نور شیزونه او بیا راشي نو یو ته چې بجلی نه وه یا مثال په طور دا کمې او بیشو نو دا دې ته لیم ایکسکیوزز ویلی کېږي لکه کلم چې ته کله چاله د یو سروس یا پراډکټ واده کې ټایم ورکې نو دکاندار یا کاروباري سړی به خپل ټول کیلکولیشن کوي چې یاره که بجلی خرابه شي که داسې هنګامي حالات راشي نو که داسې چېرته صارفین وي چې د هغوی داسې حقوق سلب کېږي د هغوی د حقوقو کې کمی راځي هغوی ته خراب څیز میلاو شي کوالټي ورته چې کوم دی خرابه میلاو شي واده خلافي ورسره وشي واده ورسره د یو څیز شي بیا ولا ډیلی ور بل کړي یا مثال په طور باندې ګارنټي ورته نه کلیم کوي فرج الکترانک سامان گاړې هر چیز مطلب چې کوم دی A to Z نو هغه زموږ آفس ته راتلی شي په مردان کیمپ کې زموږ آفس دی د کنزیومر پروټیکشن په نوم باندې زموږ آفس دی هغه موږ ته راتلی شي زموږ آفس کې فری آف کاسټ بغیر پیسو باندې د زموږ اسسټنټ ډایرکټر کنزیومر رائټس پروټیکشن په نوم به درخواست ولیکي او بیا به موږ په خپله ذمهوارۍ چې کوم دی هغه چې کوم چا حقوق سلب کړي دغه ته به نوټس کوو هغه به راغواړو هغه نه به تپوس کوو د ده چې کوم حقوق سلب شوي دي کوم تاوان نقصان شوی دی هغه به ترېنه پوره کوو او دې سره سره چې کومه هغه باندې موږ جرمانه هم لګولی شو او تاسو ته زه په دې کې زیاتوم یو بله خبره چې یاره موږ سره په بیک باندې په هره ضلع کې کنزیومر کورټس دي په کنزیومر کورټ کې موږ سره یو سینیر جج سینیر ډسټرکټ اینډ سیشن جج کینی که کم خلک هم خبره نه مني یا زموږ د وس لاندې نه راځي یا د هغوی مسله غټه وي نو موږ بیا هغه کیسونه جج صاحب ته ریفر کوو په هغې کې بیا هغوی جرمانه هم لګولی شي هغوی بیا چې کوم دی قید هم لګولی شي او باقاعده چې کوم دی هغوی ته خپل حق هم واپس کوي او دې سره سره چې کوم دی که چاته ذهني یا نور څه نقصان کمپنسیشن چې کوم ته ویلی کېږي د خپل تاوان سره سره که هغه ته نور ټایم ضایع شوی دی د هغه پې نور تاوان شوی دی هغه هم کمپنسیشن په مت کې ورته ادا کوي او چې چا د حقوق خراب کړي دي هغه ته باقاعده سزا هغه هم ملاویږي زموږ کمپلیټ نمبر تاسو ته په سکرین باندې راځي 0937 دا مردان کوډ دی 923024 زموږ د لینډ لاین نمبر دی او زموږ د واتس اپ نمبر 0314 69454646 دا زموږ د واتس اپ نمبر دی که چاته څه قسمه مسله وي نو په دې باندې تاسو هغه کنټیکټ کولی شئ زموږ آفس ته هم راتلی شئ